امام مجاهد رحمت الله علیه چې دا یو مشهور تابعی دی او د قرآن مفسر دی، دی وایي چې د دې نه مراد هر هغه انسان دی ولمن خاف مقام ربه جنتان، د هغې کس دپاره چې د خدای په مخ کې د ودرېدو نه ویرېدل له به 2 جنتونه وي. امام مجاهد رحمت الله علیه مراد ته هغه انسان دی چې د ده په زړه کې د ګناه څه وسوسه راشي او د ده میلان ګناه طرف ته وشي، زړه ګناه طرف ته مایل شي او دی فوراً د الله تعالی سوچ او تصور ذهن ته راولي چې که زه دا ګناه په خلوت کې وکم نو زما رب خو په دې ټیم کې مایني که نه، د رب نه خو هېڅ څیز هم مخفي نشته. الله تعالی خو د سترګو هغه خیانت هغه هم پیژني، الله خو علیم بذات الصدور دی، د سینو رازونه هم پیژني او د هغې سره سره د الله نه پرې ځمکې څه شی هم پوشیده نشته. نو چې کله دا تصور وکړي او د خدای روب او یره پر انسان باندې تواري شوه، دی د دې ګناه نه بچ شو، نو د دغه انسان دپاره ولمن خاف مقام ربه جنتان. امام مجاهد صاحب وایي چې هم دغه انسان دپاره چې دی نو دا 2 جنته الله ورکوي. په دې وجه د الله تعالی یره دا په خپل زړه باندې حاوي کول دا به تا له ګناهونو نه بچ کوي. ذکر الله خوف او یره چې دی نو داسې مضبوط لګام دی چې د یرې دا لګام او دا واګې انسان ته ورچولی شوي نو دا انسان د ګناه نه داسې را بچ کوي لکه څنګه چې یو حیوان ته غوړندې ورچولی شوی، پړی ورچولی شوی. او کله چې د الله د خوف او د یرې واګې انسان ته نه و، د خدای یره نه وه، نو د دې انسان مثال چې کوم دی نو د شترې بې مهار دی، هغه اوښ او هغه حیوان چې دته مهار نه دی چې په کم سیډ باندې ورغی، که په پردي فصل ورغی او که په هر طرف باندې دی ورغی، نو انسان د خپل ځان تر الله د خوف او د یرې واګې ور واچوي. کم ټیم چې دا انسان ګناه طرف ته میلان کیږي او د ده زړه غواړي چې دا ګناه وکړه، نو دغه ټیم کې د قرآن د آیت دا ټوکړه ذهن ته راځېرول پکار دي چې علم تعلم بان الله یرا، انسان د تا ته پته نشته الله تا ته ګوري. نو چې کله تا دا خبره ذهن ته راوسته او ستا په ذهن کې دا خبره هر ټیم حاضره وه چې علم تعلم بان الله یرا، ول انسان تا ته پته نه خدای ګوري د له پاسه. سهل تستری او بزرګ دی، د هغه نه چا تپوس وکړه، ورته وی چې تا له وړوکوالي نه داسې زندګي را روانه ده چې بالاخر خدای پاک د خپل ولایت درجه ورکړه او ولی شوې، دا د ګناه نه څنګه بچ شي او د نیکو اعمالو طرف ته دا شوق څنګه پیدا شي. نو سهل تستری رحمت الله علیه وی چې زما یو ماما او زه به وړوکوالي کې راغه سره ومه، نو هغه ما ته هم د قرآن د آیتونو یو 2 ټوکړې ښولې او ما ته یې چې په دې ټوکړو باندې غور او فکر کوه، د هغې په ترجمه باندې پوه کړی ومه. هغې کې یو دا وه چې علم تعلم بان الله یرا، ولې انسانه تا ته علم نشته، ولې ته پوهېږې نه بان الله یرا چې خدای پاک اینی لپاسه نه الله، د هر طرف نه الله هغه ته تخکارې تعیني. او دویم د آیت ټوکړه دا ده چې دی راته ښولې وهو معکم اینما کنتم، هغه الله ستاسو سره دی تاسو چې کوم ځای کې هم یئ. که یو انسان یو داسې خوشي بیابان ته لاړ شي چې هلته کې د انسانیت درک نه لګي، وهو معکم اینما کنتم، دغه الله ستاسو سره دی کوم ځای کې چې تاسو یئ. که یو انسان په یو خشک علاقه کې د ګناه کولو عزم او اراده وکړي، انسانان هلته په نظر باندې نه راځي، وهو معکم اینما کنتم، هغه الله ستاسو سره دی کوم ځای کې چې یئ تاسو. که یو انسان په توره شپه کې د ګناه عزم وکړي، وهو معکم اینما کنتم، هغه الله ستاسو سره دی تاسو چې کوم ځای کې یئ. نو سهل وایي چې د 2 آیتونو ټوکړو زه همیشه د ګناه نه بچ کړی ما، ځکه د ګناه عزم به مې وکړو، خو چې دا 2 آیتونه به مخکې شول نو زه به دې 2 آیتونو را بچ کړم. او کله کله به د مونځ ټیم یا بل څه ټیم به سستی به په جسم باندې تواري شوه، خو دا 2 آیتونه به مخکې شول
چې علم تعلم بان الله یرا، ولې تا د پته نه خدای پاک ګوري. وهو معکم اینما کنتم، هغه ستاسو سره دی کوم ځای کې چې تاسو. نو د دوو آیتونو ټکړو زه همیشه لپاره د ګناه نه بچ کړی یم. همدې تر الله هغه یره او خوف وی. نو چې کم یو انسان باندې الله یره او خوف تاری، نو دی به د ګناه نه بچ کي. خو که د یو انسان په زړه کې د الله یره نه وه، نو دا انسان بیا ګناهونه نشي ترک کولی. نو الله فرمیل ولمن خاف مقام ربه جنتان، څوک چې د خدای په مخ کې د ودرېدو نه ویرېد چې رب ته به حساب کتاب ورکولی، د قیامت په ورځ به د رب مخ کې پیشي کولی. او بل ځای الله 13 سپاره کې وفرمیل واما من خاف مقام ربه، هر هغه انسان چې د خپل رب په مخ کې د ودرېدو نه ویرېد، ونهى النفس عن الهوى، او خپل نفس د خواهشاتو نه بچ کړ، فإن الجنة هي المأوى، دغه انسان ټکانه دا جنت دی. وس دلته آیت ته که موږ او تاسو غور وکړو من خاف مقام ربي جنتان، نو دی آیت کې الله دا ونه فرمیل چې انسان د جهنم د اور نه ویرید، یا یو انسان د قبر د عذاب ویرید، یا یو انسان د آخرت د ماران او لړمانو نه ویرید، د یو نه بلکې د خپل رب نه ویرید. نو اصل تقوا او دې ته ویلی شي چې ګوره زه د خپل رب په مخ کې چې هغه رب لوی محسن ذات دی، زما سره بلا احسانات کړي دي، که دې رب ته زه مخامخ شم او رب ما جهنم ته ور نه شي، دا رب چې کوم دی نو مال سزا را نه کي، خدا لوی سزا زما لپاره کافي ده چې هغه محسن ذات مخ کې ودرېږم او هغه راته ووایي چې تا را پلانې ګناه ولې کړو. اصل خوف او تقوا دې ته ویلی شي. نو د الله تعالی عظمت ذهن ته راوستل او د هغه نه یره کول دا د انسان دپاره واګري. او کله چې یو انسان سره د الله یره نه وه، د دې انسان نه څلور طرفه پولیس والا تاو که راسي چې ګناه به نه کیدی، او په داسې ټیم کې ګناهو کې څوک به بځان خبرې هم نه. دا انسان د بل انسان د ګناه نه نشي بچ کولی، بلکې د الله یره یو داسې شی دی چې که چېرته کې د دې انسان سره څوک نه وي او د الله یره وه، دا انسان د ګناه نه بچ کېږي. دا انسان په یو خوشي بیابان او ځنګل کې دی، د الله یره موجوده وه، د انسان ته واګې ور اچولې، د انسان د ګناه نه بچ کېږي. که دا انسان په یو توره شپه کې دی، خو چې د الله یره موجوده وه، نو په نیمه شپه کې هم دی د ګناه نه بچ کې. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور خلافت دی. عمر فاروق هغه خلیفه دی چې د شپې به خوب نه کو، چاپیره به ګرځېدل، د خلکو حالات به معلومول، او دا به وي که زما د خلافت پر دور کې د دجلې په غاړه باندې او سپی د لوږې نه مړ شو، نو د قیامت په ورځ به الله عمر را نسي چې عمر خلافت تی کولی نه شو، حکومت تی چلولی نه شو، سله دی کو پرېښودو دی ولې نه؟ دا ولې زما یو مخلوق چې کوم دی د دریای دجله په غاړه باندې د لوږې نه مړ شو. په دې وجه عمر فاروق پر شپې ګرځېده، او بیا په ذیل اعمال وغیره کې تاسو هغه واقعات اورېدلي دي. یو ځای ته چې کله ورغې، یو تامبو لګېدلی، هغه تامبو کې دننه رزبیري او د تکلیف آواز دی. بهر یو سړی دی، عمر فاروق ورغی تامبو کې دننه څوک دی، سړی خپل کار کوه مړه ځه، اوس پردي کار کې کار لري، ورته ویې نه راووایه راته که چېرته کې د خدمت موقع وی زنانه مې د مسافر یو ماشومې پیدا کی. عمر فاروق لاړ خپلې ښځې ته وی نیمه شپه ده او د رب د راضي کولو ډېره ښکلې موقع ده، او د انسان د خدمت ښکلې موقع ده، او د هغه ځای نه رالل. عمر رضی الله تعالی عنه بهر نه غری جوړ کړ، په هغې کې پخلی دارې زنانه له ګرم خوراک تیاری، او دنې نه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپله بیبي ولېږله تمبو ته. کله چې د زنانه بچی پیدا شه، نو د دنې نه عمر فاروق بیبي آواز وکړي امیر المؤمنین، دا بل رور مسلمان چې سره ناست را مسافر د زوی زیری ورله ورکه، سهار چې سړي چې واورېدل امیر المؤمنین، دا خو عمر رضی الله تعالی عنه دی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یوه شپه روان دی، نو یو کور کې د پېشمنې ټیم دی، یوه ښځه ده، یوه لور د په خپل منځ کې یو بل سره په جګړه باندې دي. دا مور ورته وایي چې بچیا بل څه آمدن خو شتی نو، خدای غوا چې به کمپۍ کول، نو موږ دا خرڅو په هغې باندې
د کور خرچه چلو نو ترې پیو کې لږې اوبه واچو ځکه یې غوا را پی کم کړي دي. ما درته وی چې د الله یره او تقوا وه نو بیا د انسان په نیمه شپه کې چې دی نو دا تقوا او د خدای دا یره داسې واګیرې چې د انسان ګناه ته نه پرېږدي. که خوشې ځنګلي خو د الله یره در سره وه نو تا د ګناهونو نه بچ کوي، او که د الله یره نه وه نو بیا حرم شریف کې چې خلک داسې په جقه باندې رواني طواف کې هلته هم د خلکو جبونه والی کېږي، بیا ډک بازار کې هم د خلکو جبونه والی کېږي، بیا که چاپېره کیمرې لګېدلي پولیس والا ولاړي نو بیا هم چې دی نو واردات کېږي ځکه د الله یره نشته. نو عمر رضی الله تعالی د شپې روان دی، پېشمنې ټیم دی، کور نه اواز راغی عمر فاروق غوږ کېښوده چې یاره څوک د لوږې د لاسه خو خوب نه ورځي. نو مور لور ته وایي بچیا دې پیو کې اوبه ور واچوه. نو هغه ورته وایي چې امیر المؤمنین اعلان نه دی کړی چې ملاوټ په څوک نه کوي. نو مور ورته وایي چې دا خو نیمه شپه ده، امیر المؤمنین ستا نه څه خبرېږي خو به اوده پروتي. نو دا لور ورته مور ساده ښځه معلومیږي، امیر المؤمنین چې د کم رب نه مونږ یری داغه امیر المؤمنین امیر چې کم دی رب کائنات اخو لا تاخذه سنة ولا نوم دی، هغه له خو نه مضبوط خوب ورځي او نه معمولي هغه پریشانی ورځي. عمر رضی الله تعالی بار خبرې واورېدې، سهار کور ته لاړ، خپل یو زوی عبدالله ابن عمر تیار که ورته بچیا دا چې ستا د کویدن یو موقع راغلی ده تاله په دې کور کې کویدن کومه دا زنانه ډېرې زیاتې کمې میلاویږي. الله د تقوا په وجه باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ګور وګرځوله دا زنانه، او بیا د پاکو اولاد پاکي د دیو په اولاد کې الله تعالی عمر ابن عبدالعزیز دا پیدا که چې مسلمانان ورته دا خامس او پنځم خلیفه راشد ویلی شي. نو په دې وجه خبره ما دا کوله چې د دغه جنۍ سره د الله یره او تقوا وه. اوس په نیمه شپه کې څوک نشته چې دا د دې جرم نه منع کړي چې په دې پیو کې ملاوټ نه کوي، خو د الله یره داسې یو څیز دی چې دا یې د ګناه نه بچ کړه. عمر رضی الله تعالی عنه یو پیرا روان دی په سفر باندې، په ځنګل کې روان دی، د عمر رضی الله تعالی عنه لباس چې کوم دی نو دا به ساده و، پیوندونه به لګېدلي وو، امیر المؤمنین دی پیوند به لګېدلی و، ځکه چې د خلفای راشدینو حکومت داسې و چې هر یو کس ته به اختیار حاصل و چې د خپل حکمران نه حساب کتاب والی. عمر رضی الله تعالی عنه منبر باندې ناست دی، پر دې منبر چې سړی کینی او د لاندې نه مقتدي راپاسي او پر دې منبر بدې ردې ملا ته وایي نه دا د انسان دپاره د مرګ مقامي او که نه دا سړی ستا څومره لوی دشمني. عمر رضی الله تعالی عنه جامې اغوستې، جامې اوږدې دي، خطبه کوي، یو کس پاسې ورته خطبه ودروه. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وی سري بیا ول حساب کتاب راکه، بیا خطبې راکوه. وی څه حساب کتاب دی؟ وی مال غنیمت کې مونږ یو شان کپړې تقسیم کړې وي، زما جامې لنډې دي او ستا را اوږدې دي، او دا خو د مال غنیمت هغه جوړه ده چې تا اغوستې ده، دا ستا اوږدې ولې ده او زما دا لنډې ولې دي. مونږ داسې خلیفه نه برداشت کوو، داسې حکمران مونږ منو نه. اول حساب راکه نو بیا دې مخکې خطبه کوه، هغه زما زوی به حساب درکړي. زوی ته یې پاس زوی ورته وی چې یاره ستا خبره په ګل بدله، خبره دې صحیح ده، خو په مال غنیمت کې زما هم جامې رسېدلې وې، د پلار مې هم رسېدلې وې، نو زما جوړه چونکې وبله نو ما خپله کپړه خپل پلار له ورکړه. نو زما پلار چې کوم دی امیر المؤمنین دا زما او خپله کپړه را یو ځای کړه، نو د دواړو نه د ځکه اوږدې جامې جوړې کړې. هغه کس وی ښه پوه شو مسکینه خطبه کوه مخکې. عمر رضی الله تعالی عنه ځنګل کې روان دی او یو ځای ته ورغی، وږی شوی دی، سفر باندې دی. عربو کې عام عادت دا و چې مسافر به ته او یو ګډبه به یې ولید، چرواهه به یې ولیده، ور به راغی زه مسافر یمه، نو ده به ورله زر زر د بیزونه راپی ودروله، ورله به یې ورکړل. عمر رضی الله تعالی ورغی، یو شپون و چرواهه و، ورته یې مسافر یم وږی شوی یم. عمر رضی الله تعالی خیال دا و چې دا به د ده بیزي، پی به اوس ودرې او ماله به راکړي. ځنګل دی خوشی. نو هغه نوجوان شپون ورته وایي
میلما دا خبره دی صحیح ده وږی شی به ته به مسافرې خو دا بیزي زما نه دي دا زه په کرایه باندې سروم او د دې د سرولو ماله اجرت او کرایه راکوي دا بیزي هم پردي دي او د دې پرې غولانس کې راپی هم پردي دي زه چې خپله وږی شم د خپل مالک د اجازت نه بغیر د دې نه پی نشم څکې ځکه پردي بیزي دي د سرولې ماله اجرت راکوي نو میلمه خفه کېږو به نه زه تاله د خپل مالک د بیزو پی بغیر د اجازت نشم درکولی عمر رضی الله تعالی ته پته ولګېده چې سړی خو تقوادار دی د الله یره خو ورسره ده ورنه پرې خوشي ځنګل کې دی چې کم دی نو څوک یې نه د ده آقا کم دی مالک یې کم دی عمر رضی الله تعالی عنه سوچ وکړه چې راشه د ده نه امتحان هلوس امتحان یې د نوجوان نه واغسته ورته وایي زلمیا یو خبره درته ونه کم وکه میلمه وی داسې کار وکړه چې دا خوشی ځنګل دی او دا بلا ډانچې د بیزو پرتې دي شرمخانو بیزې ماتې کړي دي که ته په ما باندې یو بیزه راخرڅه کړې او زه تاله پیسې درکم پیسې غلې غونته جب کې واچوه زه به بیزه ځان سره لنګه په مخ کې ږم نو پرې لاره باندې به چې کله وږی کېږم د هغې پی به خورم او چې کلي ته ورسېرم نو زما بیزه ما ستا نه اغستې را پیسې غلې غونته جب کې کېږه او خپل آقا ته بیا ووایه چې شرمخ ماته کړې ده نو دا خو بلا ډانچې پرتې او ډانچه ورته وښې وایي دا د بیزي هغه ډانچه ده نه هغه نوجوان وخندل یاره میلمه ما ته خو ډېر ساده ښکاره شي که زما سره پرې خوشي ځنګل کې زما آقا او مالک نشته نو د مالک چې کوم دی نو رب کائنات ولې دې ځنګل کې راغه نه زه پټېدی شم ولې د هغه سره زه دوکه کولی شم هغه ته به دا پته نه چې بیزه شرمخ نه راماته کړې کم رب چې شرمخان پیدا کړي دي ولی هغه ته را پته نه چې زما د شرمخ د مخلوق رزق دا بیزه نه راګرځېدلی ولی د هغه سره به څه جواب ورکوم این الله بیا خدای کم ځای دی هغه له به څه جواب ورکې عمر رضی الله تعالی عنه نوجوان ځان سره راجوخ که او پر املا یې داسې وډبو ورته وایي نوجوانه ستا غونته متقیان او پرهیزګاران چې په دنیا موجود دي انشاءالله ظالم ته به د ظلم کولو موقع په لاس باندې ورنشي داسې عادلان او انصافدار نو خبره ما دې پورې کوله چې د رب تقوا او خوف او یره چې دا په انسان باندې کله غالب او طواري دا انسان ځنګل کې هم د ګناه نه بچ کیږي او دا انسان دا په توره شپه کې هم د ګناه نه بچ کیږي خو چې کله د دې انسان سره د الله یره نه او خوف نه و د دې انسان نه چاپیره د خلک تاو شي د ګناه په داسې ټیم کې وږي چې خلک په ځان اړو پوه هم نه کړي په دې وجه چې کله د خلکو نه د الله یره او دا تصور اوچت شوی دی چې خدای ګوري الله زما سره دی تاسو وګورئ مختلف قوانین وضع کېږي قانون د پاسه بل قانون د پاسه بل قانون او بیا چې څومره قوانین سیوا کېږي دومره جرایم د هغې دپاره سیوا کېږي او بیا د خون او د مزې خبره ده چې د کم یو څیز دپاره حکومت یو محکمه تیاره کړي نو په هغې کې د ټولو نه زیات رکاوټ هم هغه محکمه وګرځي ولې د الله یره نشته خلکو چې کم دی یو دور کې حکومت یو محکمه تیاره کړه چې دا انسداد رشوت والا ده چې به ګرځي چا رشوت اغستی هغه به نسي او بیا ثابت شوه چې د ټولو نه زیات لوی رشوت دغه خلکو اغسته حکومت ادارې قایم کړې پولیس والے مقرر کړل ځای په ځای به ګرځي چې څوک ډاکې ونه لګوي څوک غلاګانې ونه کړي څوک قتلونه ونه کړي او بیا دنیا ولیدل چې د ټولو نه غټ رکاوټ هم په هغه لار کې دي په خپله وګرځېدل شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب هغه وایي ناس په مکم وخت چې هغه چیف جسټس و ناس یما اخرنۍ فیصله خو به زما وه نو 3 کاله داسې ناس یم او ماته چېرته کې د غلا مسله مخکې رانله مقدمه رانله او چې اخبار به مثار کولاو کو پلاني ځای کې به سرې تماچې خورې دومره پیسې واغستې پلاني ځای ته کور ته غله وراوښتې و دومره اریان یم چې دا غله بیا ځي چېرته نو ما ته پته ولګېد چې لاندې طبقې به ورسره لاس و دا به ورسره ملګري وه او بیا 3 کاله پس صرف او صرف مال یو مقدمه راله چې دا ځای کسان او سړی لوټلی دی ما څو کسانو مجرمان چې حاضر شول مجرمان پولیس والو چې پولیس والا په ګشت باندې وتي
او یو سړی د کویت نه را روانه و ګاډی وله ودرو د کوم ځای نه رالی چېرته ځي د کویت نه رالم کور ته ځم دې ګاډي کې د بلا سامانونه یې ښودي دي دا سامان دې څه سره اغوستی دی هغه وی د دې کار خو د کسټم دی هغو له مې د دې تفصیل ورکړی ستاسو له دې سره سویمه ده نه یو له په سر باندې ټوپک نیولی چې سیټ ته شه او ګاډی لوټلی په مخه باندې تللی دی نو ما چې زه د دې څنګه فیصله وکړم دې دپاره خو دا خلک مقررو د دې وجه چې کوم دی نو دا ده جرایم سیوا کېږي د هغې دپاره قوانین سختېږي خو بیا هم جرایم دا ورځ ته ورځه په دې کې کمی نه راځي د الله یره نشته خوف نشته دا تصور او سوچ خلکو ورکړی دی چې وهو معکم اینما کنتم هغه الله ستاسو سره دی تاسو چې کوم ځای هم یئ علم تعلم بان الله یرا دا آیت خلکو یې کړی دی چې ولې تا ته پته ده نه الله ګوري په دې وجه باندې د یو انسان د بدن اجزا که کم یو جز د انسان غلط استعمالیږي د الله یره د بتواري کی د الله یره یو داسې واګی دی چې دا د انسان د ګناه نه بچ یو بزرگ ته غالبا یو 2 جمعې مخکې مون خبره کړې وه یو بزرگ ته یو کس راغی یاره جی نور خو جبه الحمدلله کنټرول کې ده د حلال او حرامو تمیز کومه خو د سترګو نظر مې صحیح نه استعمالي د دې دپاره راته څه وظایف وښیه هغه وی دا سترګې د خدای نه ویروه دا د الله د خوف او د یرې د اواګې ورته ور واچوه نو دا به بېځایه بیا نه استعمالیږي هغه ورته وی د الله نه مې ډېر یرولي دي وی نه یې دي یرولي وی ښه صحیح د زر ته طریقه ښیم دا بازار دی په دې بازار په هغه سر باندې یو دکاندار دی هغه دکاندار له به دا پیاله دا د پیو دا پیاله چې دی نو دا ورسې او پیالې وله مکمل طور باندې ډکه کړه خو که یو ساس کې هم در نه ښکته پرېوته نو بیا به ګورې ګزار خوري او طالب له یې لوړ ورکوي دا والا که چېرته یو ساس کې هم ښکته وغورځو نو دې سر له وله دا لوړ را واچوه سړی پیاله راسې نیولې ده او رو رو قدمونه هلې خپه مې سته وننښلي او په دې پیالې باندې نظر دی چې خدایه ساس کې ونه شي که نه طالب ګزار را کوي لاړ پیاله خو ور ورسوله واپس راغی لږه پیاله دې ورسوله الحمدلله سمې خولې را نووتی خو شکر دی پیاله مې روغه ور ورسوله بزرګ ورته چې دا راته بازار کې زنانه منانه خو به ډېر راوتې وي ورته وی زنانه او زنانو ته مې نه دي کتلي خبر شوی نه چې بازار کې څوک شته او که نشته خو یو نظر به مې پیالې ته کو بل نظر به مې شاده طالب ته کو ورته وی دا وګوره ستا سره چې لوړ یره وه ستا نظر غلط استعمال شو تا خو یې ما د خدای نه نظر یرولی دی دا خو د طالب د لوړ دغه و هغه یره وه که چېرته تا د خدای یره حقیقي د خپلو سترګو ته ورکوزه کړه ستا نظر ګورې غلط نه استعمالیږي نو موږ طریقه کار خو چې انسان به د ګناه نه څنګه بچ کېږي د هغې دپاره یو طریقه موږ دا وښوه چې د الله یره به په ځان باندې غالب کې او بیا دا خبر هم ذهن کې یاد ساتئ چې د یو څیز یره دا انسان ته ال راځي چې د هغې مطابق د هغه سره علم وي چې د هغې مطابق در سره علم نه وي نو تا ته د هغې یره نه راځي یو کس دی د گاډی روان کړی دی داسې په زوره سره موټر سایکل دی او داسې تاوی داسې تاوی داسې تاوی او ټریفک والا پولیس ولاړ دی په سیول کپړو کې ساده کپړې اغوستي دي او مخامخ موټر سایکل را روان دی وس که دې موټر سایکل سوار ته دا پته نه چې دا ټریفک پولیس والا دي دی پروا هم نه ساتي دی پیارن هم کوي چې کاکا سیټ ته شه خو که چرته کې دته چا وي چې هلکه دا ټریفک والا دي نو په ده باندې به څومره یې راشي دی بیا موټر سایکل نه زغلی ولې چې دته علم دی چې دا پولیس والا دي د ملک یو بادشاه روان دی او بادشاه یو ماشوم له مخکې ورغی ماشوم به ورته بیا ووایي چې کاکا څه کې ځکه دې ماشوم ته را علم نشته چې د ده عهده ډېره زیاته لویه ده او دا هغه کس دی چې خلک لارې ورته پرېږدي خو که کوم یو انسان ته علم او د هغه د درجې ورته پته وه نو دی بیا د ماشوم غونته دله مخامخ نه ورځي
بلکې د ده په زړه کې روب او یری همدغه شان دی که انسان دا غواړي چې د ګناه نه خو انسان بچ کېږي د الله په یره باندې د الله یره به انسان څنګه حاصلوي د خدای مطابق علم حاصل کا رب وپېژنه له قرآن وګوره الله خپل عظمت دا په قرآن کې دننه واضح کړی دی په دې وجه زمونږ دې مدرسو کې یو کتاب دی نفحة العرب ورته وایي هغې کې د طالبانو تر عربۍ زده کولو لپاره هغه مدرسو کې پړاویږي هغې کې د یو بانګي او د یو باشي خبره ده د بادشاه یو سړي نیولی او وزر یې کټ کړی وی او بیا په کور کې ساتله او د کور کې یو بانګي و نو دا بادشاه او دا بانګي و بل ته لګیا دي بادشاه ورته وایي بانګي ته چې ډېر بې وفا څیز یو ډېر نمک حرامه راته ښکاره شوي بانګي ورته وایي هغه څنګه وایي د دې مالک پرې کور کې تره پیدا شي او پرې کې ستا مور و پلار هم پیدا و او پرې کې ستا لپاره کوټګۍ جوړه کړې او دانې درا چې خورې سکې دلته خو چې دا مالک هغه ځای راشي نو ته په دې سې باندې تاو شي چې دی په هغه سیټ باندې راشي نو ته په دې سې باندې خوی وځي او ګوره زه یو ځنګلي حیوان وم د مالک را سره انتهایي بد کړي په یو دام کې ګیره کړې مرغۍ یم وزر یې رانه کټ کړې د الوتونې ویستم خو چې دانه راکې او ما ته شپېلی وایي نو زه هغه ځای نه پړق پړق راوالزم پر یو ګه باندې کښېنم نو بانګي ورته وایي چې باشي ډېر قمقل شي تا علم زما د دې مالک نشته او ته چوړکۍ څه پېژنې او ته سوان څه پېژنې او ته چې کوم دی نو مالک ته لیدلی پرې سره چې را جبر انسان پرې خوله کې راوباسي او پرې خپه او پرې وزرو باندې ورته راخپه کېري او پرې مرۍ ولا چړه راکاږي د دې لبو نه ته څه خبرې کله چې تا ته د دې خبرو علم راغی نو ته به ځان وجنې خو د ده وګېله به رانشي نو په دې وجه باندې که چېرته یو انسان دا وایي چې الله یره زما زړه ته راکوزه شي نو دله په کار دا چې د هغې مطابق د علم حاصل کړي الله عظمت او بړایي دی وپېژني نو د دې انسان زړه ته به خود چې کوم دی نو هغه یره ورکوزه شي او چې کله د انسان زړه ته یره ورکوزه شوه نو دا انسان په توره شپه کې هم د ګناه نه بچ کېږي دی په یو خوشي ځنګل او بیابان کې هم چې کوم دی نو دا بچ کېږي په دې وجه صحابو ته لږ سوچ وکوئ عمر رضی الله تعالی عنه د دې باندې د الله یره څومره غالبه وه الله دنیا کې زیره ورکړو عمر رضی الله تعالی عنہ جنتی ری نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره معراج په شپه باندې اسمان ته وختم یو کور مې ولید یو محل مې ولید هغه کې دل نستا بی بیان هوري ناست وي تپوس مې وکړه چا کور دی ودار عمر فاروق ته عمر ډیر زبردست کور ما دل ورزم چکر پکې لګوم خو ته ډیر زیات غیرتی په کور باندې غیرت کې نستا بی بیان دل ناست وي نو پرې وجه کور ته ورننه علم چکر مې ونه لګو عمر رضی الله عنه وجل یا رسول الله په تا باندې بس غیرت کوم تا بدن چکر لګولو نو دا عمر رضی الله تعالی عنہ چې دا الله رسول فرمایل عمر فاروق په یو لار روان نو شیطان د یری نه لار بدل کی خدا الله یې په دومره غالبا چې د دې باوجود د رسول الله مبارک یو صحابي حذیفه ابن یمان رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رازدار به ورته وي اغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو لیست ورکړو هغه کې د منافقین نمونه درج کړو صحابه وبکتل چې حذیفه ابن یمان دی مړی لذي کنزي کبنت نو دیو ته پته ولګی را منافق ته عمر رضی الله تعالی براغ حذیفه ابن یمان ته وی جړل وی حذیفه وی دا لیست وګره چې عمر ابن الخطاب پکشته او کنيشته پرې منافقینو کې دومره یرا چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خورا کړه بشارت د جنت خو کې دې شي زمانه راسي کار صادر شي چې الله را نه درجه بیا والی نو داسې یره به انسان خپل ذهن ته راولي نو چې د دې یرې دا واګې تا ته لګېدلی نو ته بیا ګناه نشي کولی او که دا یره نه وه د خدای نو بیا ګورې تا هېڅوک د ګناه نشي بچ کولی شترې بې مهارې بې جلبه او بې پړې اوښې چې په کومه مخه باندې بیا ورالي نو لحاظه خبره موږ دې پورې راغستې وه چې دا ګناه دا یو مضر شی دی د دې نه د بچ کېدو دپاره اسباب چې کوم دی نو دا سري نو تېره جمعه یو سبب ذکر شو دا الله خوف او یره دا بل سبب دی د ګناه نه د بچ کېدو دپاره الله پاک دې زمونږه په زړه او مزغو باندې دا خپل خوف او دا یره او دا تقوا چې کوم دی هر ټیم مسلط ساتي او د هر قسمه ګناهونو نه دی الله تعالی مونږه محفوظ وساتي. واخر